دغه افغان مهاجرین چې چا سره پی وار کارت دی دا په ظلم په جبر سره پوه شولې نه پاکستان شړلی شي نه افغانستان یې غوښتلی شي نه یونیسیار د دې فنډینګ نه پوه شو لاس اوچتولی شي باقاعده پرون های کورټ کې ماده شی ورکړی دی افغانستان کې سخته یخني روانه ده داسې یخني ده چې بې اندازې یوه کډه د کوټې نه روان او هغه ماشوم د مور په غېږ کې وفات شو د یخنۍ د وجې دا چې اوس لاړ شي افغانستان ته دا به پاکستان ته څه نظریه وړو پولیس چې کله زما یو افغانی ونیسي هغې نه اول قدم کې موبایل راوالي موبایل اپ زه خفګان په دې ظاهروم چې پرون په خزانه کې پرون په ناګومان کې ایسي صاحب ورغلی دی او ماشومان جینکۍ د سکول نه ایستلي دي او سکول ته تالا اچولی ده آیا مینه خلوص دا دی آیا صله رحمي دا ده چې د صله رحمي د وجې نه ګیټ ماته کولوي بچپن نه ګورو کنه چې په افغانستان کې جنگ دی اسی دي کې څومره جاني او مالی نقصان باندې اندازه شوی وسه ماته د افغان مهاجرین شته چې په بټیګانو کې ګرو دي سلسل پیرې مخبل قنصل سره ته ویلې سلسل پیرې د افغان مهاجرین راته شي ته ویلې سفیر صاحب ته ویلې دي چې خدا را د خدای د خاطر راشي کې نه دی خلکو سره د لیستونه جوړ کې دغه خلک د ګروي نه خلاص کړي واړه ماشومان پوښلي خختي اچي آیا دا انسانیت سره ظلم نه دی 250 کسانو لسته منګ راواخسته یوازې په خیبر پختونخوا کې 1.5 کروڑ روپۍ 1500 روپۍ دا غوي انویسټمنټ او ثبوت په پروف مې ورته وښودلو صدر سے میاشت یو شوې چې پاک افغان بارډر بند دی کنه دغه د افغان تاجرانو د پاکستانی تاجرانو څومره نقصانات بشوي او کیږي بس مخ کی په نمک منډي کی 13000 زما افغان هغه تجاران پراتی دي چې هغوی د 1 کروڑ روپو نه نیول تر 1 ارب روپو پورې د هغوی د جیب سټون کاروبار کې څنګه موږ د پی او آر کارت یا افغان سټیزن کارت خبره وکړه د یو مخکې ایکسټنشن شوی دی سم خیال دی په بانکونه اکاونټونه ولې نه بندي ځکه چې آلته زمونږ د ملیون نیول تر ټریلیون پورې پیسې پرتی دا پریږدي تاسو خبره کوي د ډیمیج والا دی خو دا تاسو ویس دونه ټیکس ورکړی دی ما دا ورېدل چې افغانان ټیکس نه ورکوي زیات کاروبارونه دي د حواله په تر باندې دا کومه سره خلک سوچي کنه چې افغانان د پیسې په پاکستان کې پیدا کړي صحیح دی په پاکستان کې پیدا کړي خپل خپل پلار اډو کې خرڅ کړي جیدادونه خرڅ کړي دي بر افغانستان کې هغه پیسې دی خو راغلي په پیسو باندې کاروبار کړی دی یو خبره مونږه چې ډیره زیات اورو چې زه کرایم ریپورټینګ کوم نو زیات از اورم دا خبره چې په جرمونو کې افغانان ډیر زیات ملوث دي دا پروپاګاندا دا او حقیقت سره دوه ورونه پرون ابل ورځ د ثوابې کې نه چاوي پاکستانی جنکی کړیو ودونه و درې سلور ماشومان دي او یې کډه وکړه وتله تورخم کې هغه جنکی ساره کړی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو یو ځل بیا د کیسر خان پودکاسټ نه تاسو ته مخاطب نن مونږ سره چې په سټوډیو کې کم ملمه دی هغه تعلق چې کم دی افغانستان سره دی اغي د پاکستان کې چې څومره افغانان تاجران دي د اغي چې کم مسایل تر اوسه پورې راغلي دي نو د دې حل د پاره اغي پاکستان ګورنمنت سره افغان ګورنمنت سره کلم چې داسې د ډایلاګ موخ راغلي دي یا د جرګي وخت راغلي دي نو دی په کې ډېر پازیټیو کردار ادا کړی دی دی همیشه خپل شپه ورځ چې کم دی د دې افغانانو د تکلیفونو د پاره وقف کړی دا د اغي نوم دی سید نقیب باچا صاحب زموږ د کرایم سټوډیو ته راتلو باندې مونږ تاسو ته خوش آمدید وایو اول راته باجا صاحب تاسو خپل تعارف وکړئ زموږ چې څومره کتون کې دي مونږ تاسو پیژنو اغه سره تاسو خپل تعارف وکړئ قیصر بھائی مننه اول خو تاسو مشکور یو چې هر کله هم په افغان مهاجرینو یا په افغانانو یا په تاجرانو باندې په پاکستان کې څه مشکلات راغلي دي نو تاسو د خپل چینل په وساتت سره دغه زمنګ د افغان مهاجرینو مشکلات د اعلی چارواکو غوږونو ته رسولي سید نقیب الله هاشمی منوم دی د متحده افغان تاجر اتحاد چیرمن یم او په خیبر پختونخوا کې د افغان مهاجرینو د متحده علی شورا وایس چیرمن یم باچا صاحب د هجرت کم دور چې کم دی کنه هغه لګراته وای چې کله د هجرت شروع شوه او څومره خلکو سٹارټ کې هجرت کړو کوم ملکونو ته دي تللی دي سر ساسو افغانان قیصر بھائی د چلو شو چې کله رشیا په افغانستان باندې حمله وکړه او انقلاب راغی اکثره پوښولې خلک ټول د افغانستان نه هجرت وکړو چې زیاتره په سلو کې داسې ووایه چې 80 یا 60% هغه پاکستان ته راغی ایران ته خلک هم لاړ یورپي ملکونو ته خلک هم لاړ خو پاکستان حکومت د پاکستان عوام خپلې دروازې مونږ ته اخلاص کړلې او مونږ د پاکستان د عوامو د پاکستان د حکومت د دې ټولو مونږ مشکور یو هغه خپل همسایتوب هغه خپل ورورولي
هغه چې څه و هغه دوی ادا کړه په ښه طریقې سره، په احسن طریقې سره. په هغه ټیم کې چې کله پوه شولې مونږه د افغانستان نه هجرت وکړو، نو دغه هجرت پوه شولې د مدینې د انصارو او د مهاجرینو پوه شولې په صفت سره یادېدل. هغه وخت کې زموږ قدر هم و، زموږ عزت هم و، او پاکستاني عوامو، پاکستاني ورونو پوه شولې د سینې د پاسه یې موږ ته دغه 45 کاله 40 کاله پوه شولې ځای راکړلو. خپلې ټولې پوه شولې هغه نوړۍ، هغه ډوډۍ کپله یې موږ سره نیمه کړه، خپل تجارت، خپل بزنس هغه یې پوه شولې ټول موږ سره نیمه کړي. نو د دې که موږ هر څومره پوه شولې شکریه ادا کړو، نو دا زما په فکر سره پوه شو دا به د شکریې پوره کېدو باندې نه وي. دغه ټیم کې څه ټیم چې تاسو وایي چې هغې حمله وکړه که نه، مشکلات څه و خلکو ته؟ ځکه چې ټول خلک نه و راغلي که نه، څه خلک راغلي؟ مشکلات دا و چې هغه وخت کې هم ورلډ وار و. ورلډ وار د رشیا او د امریکې خپلو کې پوه شولې هغه ورانی و. نو رشیا چې دا غوښته چې دلته راشي بحر ته ځان راورسوي، او امریکې دا نه غوښته پوه شولې چې دی بحر ته رسېدلی وي. د هغې د وجې نه هغوی په افغانستان باندې، په کابل باندې دلته راغی، او د کابل نه وروسته پوه شولې بیا دوی پاکستان ته راتله، او د پاکستان نه شو دوی بیا پوه شولې بهر ته، او دلته د امریکې خلاف او د نورو ملکونو خلاف دوی خپل یو پوینټ خپل پوه شولې او هغه جوړول. لکه څنګه چې تاسې به اورېدلي پوه شولې چې د پاکستان آرمي چیف او پخوانی باچا جناب جنرال ضیاء الحق صاحب هغه په خپل اکثر سپیچونو کې دا ویلی دی چې جنگ افغانستان دفاع پاکستان، یا جنگ مجاهدین دفاع پاکستان. نو په هغه ټیم کې چې پوه شو ټول دنیاوال چې و، د دنیاوالو ټوله پوه شولې افغان خلک، افغان مهاجرین، د افغانستان وګړي دا ټول استعمال کړ، خپل ذاتي مفادات یې پکې ولټول. هغه ټیم کې موږ مجاهدین وو، هغه ټیم کې موږ مهاجرین وو، هغه ټیم کې زموږ هره خبره اورېدله، هغه ټیم کې زموږ د هر چی شي عزت خوندي وو. خو متاسفانه چې داسې شو چې د هغه وخت اوس یو ټیشو پیپر ته نه جوړ دی. باچا صاحب تاسو پخپله کله هجرت کړی دی؟ تاسو کله راغلي د افغانستان نه؟ 1978 کې موږ راغلي وو. جی زموږ مشران راغلي وو. زما خپله کورنۍ چې ده یو دیني کورنۍ سره، موږ سادات سره زموږ تعلق دی، فیملی زموږ چې دی سادات دی، ستانه دی، اولاد رسول دی. نو په هغه ټیم کې موږ ته هلته ډېر زیات مسلې او ډېرې خبرې وي. جی نو بس په هغه 1978 کې موږ راللو، او په دې ګنداب باندې، او ګنداب نه وروسته پوه شولې په مومند وروسته بیا موږ پوه شولې پاکستان کې سیټل شو. په افغانستان کې موجوده صورتحال څه دی؟ افغانستان کې فی الحال د امارت اسلامي حکومت دی، ښه حکومت دی، امن پکې شته، غربت دی پکې زښت زیات، کسب پکې نشته، کار پکې نشته، تعلیم پکې نشته، هیلث پکې دومره نشته دی، کامیانې ډېرې زښت زیاتې پکې دي. امن شته، امن خو قبرستان کې هم دی که نه. جی او مطلب خلکو ژوند هم تېرول دي که نه، ژوند تېرول دي، فسیلټیانې جوړېدل دي، بجلي غواړي خلک، سړکونه غواړي خلک، اسپتالونه غواړي خلک، هر څه غواړي، دا ټول خلک غواړي. باچا صاحب که موږ وګورو د څنګه تاسو د روس خبره وکړه، افغانستان کې جنگ شروع شي، ختم شي، بیا شروع شي، وجه څه ده چې مطلب پرمننټ دا ختمیږي ولې نه؟ افغانستان نه د بزکشۍ میدان جوړ دی. افغانستان نه د بزکشۍ میدان جوړ دی. افغانستان آرامۍ ته پوه شولې دنیاوال نه پرېږدي، یهود نه پرېږدي، نصارا نه پرېږدي، د هغوی ملګري نه پرېږدي. هغوی نه غواړي چې افغانستان کې به ادامه وي. سیاسي جماعتونه پکې څومره دي؟ سیاسي جماعتونه اوس فی الحال پکې یو دی، صرف امارت اسلامي دی. څومره سیاسي جماعتونه چې دي دا ټول یې ختم کړي. هلته پوه شولې د بیان ازادي ممنوع دی. هلته څنګه چې تا سره زه دلته ناست یم او دا د زړه بړاس او د زړه خبرې تا ته کوم، هلته ما ته اجازه نشته چې دا شی نه زه وکړم. سیاسي تنظیمونه، سیاسي پارټیانې هغه ټول مکمل د منځه لاړي. اسې اوس خو تاسو وایئ چې مطلب اوس به مجبورن هم خلک کوي که نه چې دا ګورنمنټ اسې د دلته چې کوم افغانان دي ای د چا حکومت اوسه پورې چې کوم تېر شوي دي هغې خوښ کړی دی چېرې دا ډېر ښه و؟ افغان مهاجرین پوه شولې ټول حکومتونه ټولو ته خپل هغه کوم عذرونه او کوم مشکلات چې دي رسولي، که د کرزی صاحب حکومت و، که د صبغت الله مجددي و، که د رباني و، وروسته که د اشرف غني پسې راغی،
اوس که بیا امارت اسلامي مخکې راغی که اوس در امارت اسلامي دی ټولو ته پوه شولې زمونږ ډیلیګیشن زمونږ مشران دی لاړ دي ناست شوي خو متاسفانه چې زمونږ مشکلاتو ته پوه شولې دی نظر نه دی کړی. قیصر بھائی دا اوس تا ته زه وایم 24 لاک افغان مهاجرین د ایران او د پاکستان نه لاړ دي. یو ته تر اوسه پورې شوی یو شلټر نه دی میړو شوی. چېرته ژوند کوي بیا؟ څوک چا په کرایي باندې کورونه اخیستي. بله شپه چا راته پوه شول یو ټلیفون کړی ول باچا صاحب زه راغلی یم په لوګر کې پوه شول یو د تیلو پیم دی او ده سره شاته یو تش پلاټ دی تش اسمان ته پروت دی. د جیلم نه زمونږ یو ورور یو ملک یو مشر چې د ټول افغان مهاجرینو هلته پوه شولې د کمیونټي هډ و هغه لاړ هغه را سره بله شپه خبرې کولې باچا صاحب مالیا ول قسم دی پوه شولې چې د یو ټوشو پیپر حیثیت شته افغانستان کې زمونږ نشته. اچھا مونږ خو باچا صاحب دا اورېدلی وو چې دلته نه کم خلک لاړل هغې هلته ټیک ټاک پیسې لګولې دي کاروبارونه یې شروع کړي هېڅ شی هم نشته. هېڅ چې تاجران پوه شولې که لاړې کوم تاجر لاړې او هغه کړي پوه شولې. بدبختانه یوازې د افغانستان حکومت نه یوازې د پاکستان حکومت نه ورلد UN یونیسیار هغوی موږ سره هم ډېر هغه وکړو $375 پر هډ یې ورکوو چې کله افغان مهاجرین تله افغانستان ته $375 $375 یې راوسته $20 ته بیا موږ کېناستو شورا ورسره کېناستو پوه شو چې دا تاسو څه کوئ نو هغه وایي چې ټرمپ کاکا په موږ باندې دا پیسې بندي کړي موږ سره خزانه کې څه نشته دی هغه بیا بیرته 35 ته که دغه شل شپې مخکې هغه 35 روپۍ چې دی هغه مکمل بنده کړه. نو دا بیا واقعي بیا به دا کرایانې دا خلک هر چې دا ټول د ژبه دي. قیصر بھائی خیبر پښتونخوا کې داسې خلک شته چې په بټیګانو کې هغوی اوس ګرو دي. بلکل دا ماتم پته داسې افغان مهاجرین شته چې په بټیګانو کې ګرو دي. سل پیرې مې خپل قونسل صاحب ته ویلی سل پیرې مې د افغان مهاجرینو اتشې ته ویلی سفیر صاحب ته مې ویلی دی چې خدا را د خدای د خاطر راشئ کېنې دی خلکو سره دا لیستونه جوړ کړي دغه خلک د ګروۍ نه خلاص کوي واړه ماشومان پوه شولې خښتې اچوي. آیا دا انسانیت سره ظلم نه دی؟ بل دې څنګه تاسو خبرو کې د حوالې سره پرسنلی ما سره بل افغانانو رابطې کړې دي چې موږ تل غواړو خو موږ دلته په دې بټایو کې چې کوم دي دونه ډېر قرضدار یو د دې بټای د مالکانو چې موږ هغه پیسې نشو ورکولی. نو راشه قیصر بھائی د بورډ بازار وزټ ستا کړی دي ته ګرځېدلی په پیښور کې زه تا منډۍ په منډۍ ګرځوم دا خلک وګوره چې څومره قرضدار دي. صحیح دی ما سره شته تاجران شته 40-50 هزار هغه تاجران دي چې هغوی د میلیون نه تر ټریلیونه پورې د هغوی کاروبار دی د میلیون نه نیولی تر ټریلیونه پورې د هغوی کاروبار دی. دلته انویسټمنټ یې کړي دي. زه د پاکستان د اعلی چارواکو سره ناست وم 557 کسانو لسته موږ راواخیسته یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1.5 کروڑ روپۍ 1500 روپۍ د هغوی انویسټمنټ و په ثبوت په پروف مې ورته وښودلو. بله ورځ د نیویارس ټایم ژورنالستان هغوی راغلي ومه ګرځوه هغوی ټول په دې فکټریانو باندې دا ټول فکټریانې مې ورته وښودې ته اوس راځې پوه شولې او ما د لاس نه نیسي د دوکان نه ما پوه شولې کشکې دې دوکان کې زما په کروڑونو روپۍ پرتې دي دې کې زما مالونه پراته دي دې کې زما نقد کیش پروت دی دې ته ما د دوکان نه وباسي یو ګاډي کې مې اچوي او ډایرکټ تاڼې ته او ډایرکټ نه ما هولډینګ سنټر ته او سبا مې جلال آباد کې د پولیسو نه زما ډېره غټه شکایت دی خاص کر ستا د چینل په وساطت سره زه جی پي صاحب ته او سی سی پي صاحب ته دا خبره رسول غواړم پولیس چې کله زما یو افغانۍ ونیسي هغې نه اول قدم کې موبایل راولي موبایل آف کړي. باچا صاحب څنګه دغه باندې نورې خبرې هم کوو زموږ بل سیشن چې کوم دی نو په هغې موږ په دغې باندې خبرې کوو. موږ بچپن نه ګورو که نه چې په افغانستان کې جنګ دی هسې دې کې څومره جاني او مالي نقصان به اندازتن شوي اوسه پورې لا یتناهي په دې حساب پوه شولې نه ته کولی شې او نه زه کولی په دې کې دومره پښتانه مړه دي دومره افغانان مړه دي دومره تاجکان مړه دي دومره ازبکان مړه دي پوه شولې دا صرف د دې حساب کتاب نه ته کولی شې او نه زه کولی شم. مونږ که څنګه تاسو په خپله ووایئ چې مونږ کله رالو تر ډېر وخته پورې مونږ ته دا ټول سهولیات چې کوم دي میلاو که نه اوس 2025 دی کمې خبرې چې مونږ اورو په دې وخت کې تاسو ته کم سهولیات داسې دي چې په هغې کې ډېر کمې راغلی دی؟ هېڅ شی هم نشته مونږ ته هېڅ شی هم نشته. پرون نه بل پرون دا 3 ورځې کېږي چې په 43 یا په 46 کیمپونو کې زمونږ اوبه یې کټ کړي زمونږ په کورونو باندې
کوم ځای کې تاسو په ټولو کیمپونو کې اچھا خزانه، چارسده، ناګومان، انګو، ټل، پړچنار، خوات، تیمرګره، دا ټول کیمپونه اوبه په موږ بند کړ، بجلیان په موږ بند کړي، بیچوس کوم ډاکټران چې هغه په موږ بند کړ. زه خفګان په دې ظاهروم چې پرون په خزانه کې، پرون په ناګومان کې ایسی سے ورغله د ماشومان جنکی د سکول نه استری دی او سکول ته تالا چولې ده. دا کېږي سبق آیا دا انسانیت دی؟ آیا مینا خلوص دا ده؟ آیا صله رحمی دا ده چې د صله رحمی د وجه نه گیټ ماته کولاوي؟ کینه ما سره زه مریض یم، ما نه تاسو وکړه چې ستا علاج په کومه طریقه کیږي، ولې ما سره نه کینی؟ ما سره کینه چې درته مسله راټوله کوم، زه درته ځان باندې کوم، زه بل در کوم، درته بل باندې در کوم، درته زه وباسم ټول افغانان، یو بم دته نه پاتې کیږي، خو په عزت طریقې سره. ګورنمنت چې دی پوه شولې د دې نه مخکې یمین ګنډاپورو هغه هم پوه شولې پولیټیکل کارډ استعمالو چې افغانان به نیزي، افغانان به دسته کوي، افغانان به زه ولاړم په دا د واغه د عزتې ته مخامخ کو. اوس سهیل افریدي صاحب دی پوه شولې بارها موږ غواړو چې د سره کینو موږ میټینګ وکړو، د ټایم را ورکولو پوه شولې هغې صلاحیت ما سره نشته دی. ما له ټایم راکړ، ولې نه درکړی؟ نه راکړی ټایم په درې پیرې مې ورته وویل پوه شولې. ما اوس جی پي صاحب نه، سی سی پي صاحب نه، وزیر اعلی نه، د ټولو نه ما ټایم غوښتی دی چې ما سره کینئ په ټیبل ټاک باندې دا مسله زه ختموم تاسو سره. ما چوي نفرتونه د خلکو منځ کې، د دواړو ملکونو منځ کې. زمونږ 10 لکه خادیانې دي قیصر صاحب، 10 لکه خادیانې د دې پاکستاني سره. دوه ورونه پرون ابل ورځ د ثوابې کېم نه چې هغوی پاکستاني جنکۍ کړي وو، ودونه و درې څلور ماشومان دي، هغوی کډه وکړه او تله تورخم کې هغه جنکۍ ایسارې کړي چې ته نشې تلی. زمونږ انګورګانې هغه زمونږ انګور کېږي، هغه لږ ټلیفون وکړه پوه شولې ما لاشه چارجان پاسپورټ درته والم او دلته په ویزه یې واړه بیا به نور ورسره ګورو. آیا دا ظلم نه دی؟ څنګه چې تاسو خبره وکړه د افغانانو د مسایلو په دې به نور هم خبرې کوو، ځکه چې نن سبا مطلب ډېر ګورو یو ځای بل ځای چې ډېر زیات مسایل دي تاسو ته. دا ستاسو افغانانو له چې کوم افغان سټیزن کارډ ورکړی دی، پی او آر کارډ ورکړی دی، دا څه شی دی او د دې حیثیت څه دی؟ ګوره پاکستان فی الحال کوم عمل چې افغانانو سره کوي دا غیر قانوني عمل دی. جی دا د انسانیت، د بشر د حقوقو، د هومن رایټس د دې ټول هغه چې دا پامالي کوي، هیڅ چاته هم دی په نظر نه ګوري. 1993 کې زمونږ یو اګریمنټ شوی دی، 348 اګریمنټ دی هغه جی چې هغې کې یونیسیار، هغې کې پاکستان، هغې کې افغانستان دی ناز شوي او هغې کې دا فیصله کړې دی چې دغه افغان مهاجرین چې چا سره پی او آر کارډ دی دا په ظلم په جبر سره پوه شولې نه پاکستان شړلی شي، نه افغانستان یې غوښتلی شي، نه یونیسیار د دې فنډینګ نه پوه شي لاس اوچتولی شي. باقاعده پرون های کورټ کې ما دا شی ورکړی دی. اچھا پرون های کورټ کې ما دا شی هم ورکړی دی. ما د سټې د خاطر های کورټ کې یو د کارډونو د سټې لپاره د کارډونو او د خلکو د هغې د نشرل د سټې د خاطره چې زما کوم د افغان مهاجرینو حقوق دي د هغې د حقوقو د دفاع کول هغه ما فرض دی، هغه به زه خامخا کوم ځکه چې یو مشر یم. نو په دې تریپارټیټ کې دا مشوره شوې ده چې دی به نوځي، په دې کې لیکل شوي، په دې کې د وزیرانو په سطحه باندې نه دی ساینونه دي، هغه ټول به زه تاسو سره شیر کوم. دا کېږي څه اخر چې مطلب تاسو سره څوک خبره هم نه کوي او دغسې به بس همدغسې چوکه به یې راغشتي او تاسو به وباسي او مال حال به همدغسې قیصر صاحب بل شی دی، موږ فی الحال د سیاست ښکاري، موږ فی الحال د سیاست ښکاري. څنګه داسې د سیاست ښکاري چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب دي. بالکل د دواړو ملکونو د منځ تعلقات خراب دي. اوس بیګا د شپې په کوټه کې په چمن کې بیا جګړه شوې ده، فایربندۍ باوجود چې قطر ترکیه دی پکې ناستو
بیګا بیا په هلته جګړه وشوه. دا د یو موږ افغان مهاجرین چې دی که نه، موږ افغان مهاجرین د یو کارت په ترو باندې استعمال کېږي اوس. خو زه د پاکستان د حکومت نه، د پاکستان د عوامو نه، د ارمي چیف نه، د صدر نه، ټول نه دا هیله لرم چې موږ د سیاست ښکار کوی نه. موږ مینه لرو پاکستان سره، زموږ خادیانې دي. موږ ځو داسې ځو چې د یو امن د سفیر په سطحه باندې باید موږ لاړ شو، نه چې د دې ځای نه بغض، کینې دا ځان سره موږ هلته ویسو. څنګه موږ د پی او آر کارډ یا افغان سټیزن کارډ خبره وکړه، دې یو مخکې ایکسټینشن شوی دی، سم خیال دی دی پرې ایکسټینشن مسله داسې دی چې پی او آر کارډ چې دی بار بار ایکسټینډ کېږي. 2016 کې موږ ته یې پوه شولې کارډونه راکړه، 2023 کې بیا کارډ راکړه. د 2016 نه تر 2023 پورې 6 months شپږ میاشتې او یو کال دا به قومي اسمبلی پوه شولې سفران منسټري ته وویل چې د دې کال په کال یا 2 کال یا یو کال یا شپږ میاشتې د دې ته ایکسټینشن یې کوه، د ده ته ایکسټینشن یې کوه. بیا چې کله 2023 کې شو موږ دا ریکویسټ وکړو چې ما زموږ دا کارډونه دا شیونه تاسو بدل کړئ. موږ سره د سالکان اوس هغوی ځوانان شوي دي، هغوی سره ډاکومنټس نشته دی، دا شیونه نشته دی، پوه شولې. بیا دویم ځل مردم شماري وشوه، دویم ځل بیا رجسټریشن یې زموږ شروع کړو په 2023 کې. 2023 کې بیا پی او آر کارډ یې موږ له راکړه. نو 2023 نه اوسه پورې اوس د دې جون په هغې کې زموږ ټایم ختم شو. بیا په دې جون کې پوه شولې یو ان ایچ سی آر، د افغان مهاجرینو متحده شورا او ګورنمنټ اف پاکستان افغانستان دې ریکویسټ وکړو ورته، نن ایکسټینډ کوو سبا ایکسټینډ کوو، نن ایکسټینډ کوو سبا ایکسټینډ کوو. قومي اسمبلی ته هم لیږلي دي، دا هم کړي هغه هم کړي، په همدغې باندې زموږ ایکسټینشن پاتې شو. دا د پی او آر کارډ هغه کومه سټوري چې هغه تا ته ما وکړه، خو د پی او آر کارډ په 1993 کې موږ سره اګریمنټ شوی دی چې تاسو به په خپله خوښه په خپله رضا تاسو ځئ، ځکه چې هغه موږ د رشیا د وار پوه شولې هغه زخمیان او هغه وو موږ بیمارانو. ای سی سی چې دی چې کله ای سی سی راله، ای سی سی بعد د هغې نه یونیسیار پاکستان د اشرف غني حکومت چې وکنه او افغانستان دی کېناسته، ای سی سی کارډ یې ایشو کړه. بیا یې دا اګریمنټ وکړه چې پاکستان حکومت به دې ته 15 کلنې ویزې ورکوي، افغانستان حکومت به دې ته 10 کلنې پاسپورټونه ورکوي په قونسلګرۍ او په سفارتونو کې، او یو ان ایچ سی آر چې دی د دې چې څومره خرچه راځي دا به کوي. یو باندې ما معلوم شو څنګه چې په دې دواړو کارډونو عمل نشته که نه دي، د کم سټوډنټان دي افغانان سفر کوي، کاروبار کوي، تاسو ته د هغې څه شکایات راځي چې د څه مشکلات دي؟ قیصر صاحب د سټوډنټانو پوه شولې په حساب زه درته یو خبره وکړم، همدا اوس سټوډنټان چې دلته پراته دي که نه، د هغوی د ټولې ویزې ختمې شوي دي، بارډرز بند دي، انټیریر مسټیک ایکسټینشن یې بند کړی دی، نه کېږي. که داسې درته زه ووایم چې په افغانستان کې اوس نه دی د ورځې 50 ویزې هم نه کېږي، هغه 50 ویزې چې کېږي که نه هغه هم د $1250 نه نیولې تر $1750 پورې هغې ریټونه دي. موجوده وخت کې چې کوم پاکستانی عوام دي که نه، د دې چې تاسو سره کومه رویه د افغانانو سره په هغې ستاسو رایه څه ده؟ ډېر د ورورۍ، ډېر د مینه محبت، ډېر د بھایچاره. ورونو نه کم نه یو ګڼلي او نه موږ د ورونو نه کم. ګیله صرف د پولیس نه ده، ګیله چې دی پوه شوې د ګورنمنټ نه دی او فلحال د خیبر پښتونخوا د پولیس نه. زما دا تمه توقع نه وه. په هر پریس کانفرنس کې ما، په هر مجلس کې ما د خپل د خیبر پښتونخوا د پولیسو پوه شولې ما صفات کړي، ما د دې ته خراج تحسین پیش کړي، ما د دې کارونه اپریشیټ کړي، خاص کر چې دا کوم سی سی پی صاحب چې اوس راغی او دا کوم د امن د خاطره کوم کارونه چې وکړه دا موږ اپریشیټ کړو، او موږ انشاءالله اراده لرو چې په همدې لنډو ورځو کې یو 100 کسه د تاجرانو نه مشران، 100 کسه د متحده علی شورا د افغان مهاجرینو نمایندګان، دا به انشاءالله موږ جی پی سره او سی سی پی سره وزیر اعلی سره دې سره به انشاءالله موږ کوو. څنګه چې تاسو وې نو مطلب سٹارټ کې څنګه تاسو وې چې موږ تاسو د پاکستانیان چې څونه دي خپل رونه غړلې وي، مطلب هغې کې اړو څه فرق نه دی راغلی، هماغسې تاسو په خپل رونه غړي هېڅ فرق هغې کې نه دی راغلی.
نو اسې د پولیس چې کوم تاسو یادوي ایته هم د ګورنمنت طرف نه دا وینا نه د څنګه چې اوس وزیر داخله سوره وړاندې پریس کانفرنس کړي نو دا د هغې وجه نه ده د ډیوټي قیصر خان زه خبره ورته وکړم بیګا یو معامله وشوله بیګا یو دوه کسې نیولي وو بیګا او هغوی دواړه انډریجو ما پسې کال وکړ نو حسب معمول هغه مشر سره ما خبرې کړو نو ما ته وایي چې دا ما ته د مشر اډر دی ما ته د مشر اډر دی نو ما ورته وویل چې داسې وکړه دا کشران پرېږده یو دوه کسه به مشران د دې ځینه زه درکړم درته بالکل مشر څوک دی جی پي صاحب دی که نه بالکل مشر څوک دی سی سی پي صاحب دی که نه هغوی به منځ کې د ده نه خبر هم نه وي زما یو بل رور چې هغه هم پوه شولې 17 یا 16 سال د هغې عمر په بایک باندې روان و په موټرسایکل باندې موټرسایکل نه یې کیست موټرسایکل یې ځان سره کړه قبضه کړه موبایل یې ترېنه واخیسته بند یې کړه او دی پوه شولې هولډینګ سنټر ته ولېږل او ډایرکټ یې بارډر پاس کړه اوس بدبختانه 175 123 63 کسه دا 100 کسه دې جیل کې پراته دي دوی پسې ما وکیلان هم نیولي زه په خپله پوه شولې ما هغه مو که اوس چې دی پوه شولې دی بل اډر وکړه چې تاسو به دغه کسان چې دی چالانوئ نه 14 فارنټ کوي اوس یې ډایرکټ هولډینګ سنټر ته ویسئ نو هلته هولډینګ سنټر نه پوه شولې پلار خبر نه وي ورور خبر نه وي فیملیز خبر نه وي افغانستان نه باید د کال راشي چې یاره بو پوه شو زه جلالآباد کې مې تلاشۍ چوک کې مې دا دی واغلی نو دا چې دی دا نفرتونه سیوا کوي باچا صاحب دا کم تاجران چې دلته تاسو خبره وکړه کم تاجران چې دلته د دې اکاونټونو سٹارټ مخکې په ټولو همدا اوس هم زموږ اکاونټونه شوي دي یو بند شوی نه دی بلاک نه دي نه دا اوس مونږ اورو چې یاره د افغانان کاروباریان چې کومو د هغې اکاونټونه هم بلاک شو نه سیمونه چې کوم بلاک شوي سیمونه بلاک شوي دي سټیټ بانک ګوره ښه چې د جون په میاشت کې دي 4 نوټیفیکیشن یې وکړي زمونږ کارټونه چې کله سټینډ نشو چې ایکسټینډ نشو دی 4 نوټیفیکیشن وکړي یو نوټیفیکیشن یې وکړه د ګلګت بلتستان او د نورو څومره جګانو ته چې دی ته چې تاسو به پی آر کارت والا زوروئ نه او دې ته به تاسو نه وایي یو یې وکړه پوه شولې سټیټ بانک ته چې د 2026 پورې به د دې اکاونټونه دا شی نه پوه شولې تاسو به چلیوه یو یې وکړو د سیمونو کمپنیانو ته ټوله ته چې تاسو به د دې سیمونه نه بندوئ یو یې وکړو پوه شو دا کوم ډرایوینګ لایسنس یا نور سفري هغه چې هغوی ته کړی دی هغه 4 واړه پوه شولې ما سره موجود دي په ریکارډ تا سره به انشاءالله شیر کوم 2026 پورې ښه په هغه خپل ایکسټینشن باندې په هغې باندې هم دوی ونه درېده سیمونه یې رانه بند کړه صرف سیمونه یې رانه بند کړه بینکونه اکاونټونه ولې نه بندوي ځکه چې هلته زمونږ د ملیونه نیولې تر ټریلیونه پورې پیسې پرتې دي په 2016 کې هم همدغسې یو واقع موږ سره وشوله افغانانو ټول خپلې پیسې ویستلې چې په ویستلو شو پوه شولې بیا دوی دوباره هغه وکړه او اوس نه دی که چېرته دغه لګوله وي او موږ د الله چارواکو سره کینونو او یو ټایم ټیبل پوه یو سوپي جوړه نه کړو که نه نو دغه خلک دي په خپله خوښه باندې خپلې پیسې د هغې نه وباسي د سیمونو بندېدو سره کاروباریانو خلکو کاروبار باندې څونه اثر پرېوتی ډېر اثر پرېوتی دی اثر دومره پرېوتی چې په انتهایي خو اکثره موږ اوس چې یو اکثر افغان تاجران زمونږ کارخانې زمونږ بزنسز دا ټول پوه شولې یا موږ د خپلو منشیانو په نوم کړي یا د پاکستاني ورور چې ملګری انډیوال هم دی د هغې په نام هم کړي دي خو ده کې موږ ته شو پوه شولې برپا کېږي دا موږ ته شو درېږي اوس د ناصر باغ په روډ باندې پوه شولې زمونږ یو ملګری او کور یې اخیستی په 3.5 کروڑ روپۍ ټیک شو او د هغې یو پروفیسر ملګری و دا خپل کور یې د هغې په نوم کړی و دا پروفیسر صاحب په نوم کړی و بله ورځ پروفیسر صاحب بیمار شو دی پسې ټلیفون وکړو چې حاجي راشه پوه شو دا کور بل چاته واړوه زه خپل زامنو باندې اعتماد نه لرم هغه ورته ویل چې حاجي صاحب په تا باندې زما اعتماد دی ستا په زامنو اعتماد دی پروفیسر صاحب چې وفات شو هغه زامن راپاسې په دې کور باندې دعوا وکړه بیا جرګه ما وکړه پوه شولې په جرګو او په هغې باندې دا دی باندې لږ ټایم تېر شوی دی که نه بیا هغې کې ما یو څه پیسې هغه هلکانو ته ورکړې پوه شولې دا کور انتقال او دا شی یې موږ وکړه د خپل مال دپاره د خپل مال دپاره زما کولیګس دی هغه د کولې کاروبار کوي همدا اوس 4.5 کروڑ روپۍ د هغې نه چایساري کړي دي ځکه چې کاروبار یې د هغې په نامه کوو تاسو خبره په خوله ده
ما دا ډیر زیات ما موریدل د فروټو تاجران د سبزی تاجران بلا شی ما موریدل چې مطلب کله چې دا आवाज وشو و زموږ لکونو کرونو روپیو کاروبار شته پاکستانیانو سره وایي څوک نه راکړي کیږي بس د دې داخل کو دا خو ډیره غټه سرمایه دي استاد چینل په وساتت سره زه خپل یو ذاتی خپل شخصي خبره کول غواړم تاسو ته یو کمپنی د حیات آباد کې د لپرا په نامه باندې لپرا په نامه باندې د لپرا د دې دوه کارخانې دي یو د میډیسنز دی او یو د لاسانی شیټ دی مالک افغاني دی مالک پاکستانی دی ارشین هم د دې دی چې ورګر کې کوم هغه دی ارشین هم د دې دی موږ د سره کاروبار کوو کروڑ په ورکا 2 کروڑ ورکا 50 لک ورکا دا شینې به موږ دلا ورکړي اخره کې عثمان 50 لک روپۍ ساري کړي 2 کال کېږي چې نه مال راکې رااله او نه زما پیسې په انتظار کې دي چې بس بلار شي دا پاتې شي 2 کال ښه په دې کې ما دا ټول ورونه نه دي دا ټول ما ټکولي په دې چې زما خپل روزانه یو نوم دی یو حیثیت دی پوه شول یو جانه پہچانه ټول خلک مې په دې پیژني چې دا یاره ښه سړی دی ما اس اس پی صاحب ته درخواست ورکړی اس اس پی صاحب حیات آباد تاڼۍ ته مار کړی دی لاړ یو ناست شوي ورسره پوه شولې زه وایي چې څه کولی شي ویې ښه دا 50 لک روپۍ چې زه سبا ته ځم دا زه دې له پرېږدم همداسې قلم هم جنګ جګړې به ترې جوړېږي که چېرته دی ماله پیسې را نه راکوي نو زه به خامخا د خپل پیسو د اخیستو د خاطره پوه شولې د سره ریزن کوم که نه د کې سر هم ماتېږي د کې لاس هم ماتېږي د کې مړی هم کېږي همدغسې د پاکستاني ورونه پیسې په مونږ دي د پاکستاني ما اورېدلي دي چې په افغانستان کې چې کوم پاکستانیانو روزګار کړی دی وایي هلته هغوی له افغانان نه ورکوي نه هغسې مسلې څه نشته دی دلته بارها مونږ ته پوه شوې دغه کوم مالونه چې په ګریانې ورکړي دی راغلي باقاعده مونږ ناست شوي ورسره پوه شولې چې کوم دوکاندار ته ویله چې پیسې په کوم طریقه سټامونه هر څه شی دا ټول ضمانتونه دا ټول د پاکستاني ورونو انشاءالله چې مال ټول سیف دی خو سیف چې دی که نه دی هغه زمونږ نه دی صدر سے میاشت یو شوې چې پاک افغان بارډر بند دی که نه دې کې د افغان تاجرانو د پاکستاني تاجرانو څومره نقصانات به شوي او کېږي به څه مخکې قیصر به اول خو دا دی چې میاشت نه خبره اوښتی دی اوس کم 2 میاشتې شوې یا 2 میاشتو ته ورسېدي پاکستانی تاجران افغاني تاجران سرحد اف چمبر اف کامرس دی بره اس سی ای د افغانستان چمبر د دې ټولو حسابونه او کتابونه زمونږ کوم معلومات چې مونږ سره شته د ورځې 10 میلیون ډالرز پر ډے 30 میلیون ډالر تورخم غلام خان خلصی چمن په دې یوازې د حکومتونو تاوان دی په دې دا صرف د ګورنمنت تاوان دی دا صرف د ګورنمنت تاوان دی د دې نه علاوه تاجران نستې ته کېناستل د چا د لاسه د دواړو حکومتونو د لاسه چې مونږ تاجران او مونږ افغان مهاجرین د سیاست ښکار شوي یو په ټول دنیا کې وګرځېږه ګاونډیانو کې جنگ روان وي خو تجارت ترانزیت هغه روان روا دوا وي هغه بارډر نه بندېږي تجارت ته جګړې روان دي دا اوس د انډیا سره وګورئ تاسو د پاکستان سخت مخالف سخت دښمن انډیا دی آیا په دې جګړو کې هغې کې د دې کوم مالونه چې راځي بارډر بند شوی بالکل نه دی بند شوی کاروبار روان دی کاروبار روا دوا دی که نه بدبختانه چې کله موږ یو خبره وګو بیا په موږ بلیم ولګي چاله والا دی پلانکي تنظیم سره تعلق دی پلانکي تنظیم سره دی نور هېڅ هم نشته دی ټول پښتنو ته چل دی د پښتنو سجره وباسي د منځه وړي سرحد حکومت ته پوه شولې چل دی جلال آباد حکومت ته چل دی څنګه چې باچا صاحب تاسو خبره کوئ د خبره وکړه چې د سیاست ښکار یو که نه هغه په خپل ځای باندې خبره ده د دې کاروبار دپاره یا د دې بارډر باندې چې کم بزنس کي کم چې په میاشتو تاسو وایي چې خلک نقصان کوي لګیا دي تاسو څه اقدامات کړي دي حوالې سره موږ په دې ناست شوي یو موږ په دې میټینګونه کړي دي پوه شولې په دې دا ټول مشران سرحد اف چمبر بره چمبرز دا مونږ خپله ناست شوي یو بار دا ریکویسټ هم کړي دي چې موږ د دغې ناسور نه لرې وساتئ تجارت روا دوا وساتئ
زما یو ملګری دی 25 کروڑ روپۍ پوه شولې همدا اوس فی الحال په دغه لاره بندېدو کې د هغې تاوان راغی. افغانستان کې د مڼو د انګورو د انارو سیزن و. هلته چې ته زمیندار ته پوه شولې په اډوانس کې پیسې ورنه کړي او باغونه ترې نه وانهلي نو دا مشکلات هلته بیا پیښېږي. صدر صاحب افغانان تاجران چې کوم دي دا زمونږ په معیشت کې ډېر اهم کردار دی، د دوی اهم رول دی. که فرض کو افغانان خپل ملک ته لاړ شي ټول کم مارکیټونه داسې دي چې هغه به بالکل بند شي یا به هغه کاروبار ختم شي؟ قیصر خان زما د معلوماتو مطابق یو خو د افغان تاجرانو د خیبر پښتونخوا په ګورنمنټ او په معاشیت خاص په دې کې د دې ډېر زغ زیات لاس دی. بالکل که چېرته دغه افغان تاجران په دسته جمعۍ سره ووته او لاړو نو په دې د پوه کم چې د خیبر پښتونخوا معاشیت هغه به تقریبا 5 یا 10% ته ځي. اسې کم هغه داسې کاروبار داسې دی؟ هر کاروبار، د قالینو کاروبار نه نیولی، د کارپټو کاروبار نه نیولی، د ګاډو د کاروبار نه نیولی، د امپورټ د ایکسپورټ کاروبار نه نیولی، د فیکټریانو نه نیولی. یوازې زه تاله زه یو مثال در کوم. په مالګې منډۍ کې، په نمک منډۍ کې 13,000 زما افغان هغه تجاران پراته دي چې هغوی د 1 کروڑ روپو نه نیولی تر 1 ارب روپو پورې د هغوی د جیب سټون کاروبار کوي. زما یو ورور دی ساحل صاحب نومیږي، هغه بله ورځ راته وویل چې باچا صاحب په دغه 2 میاشتو کې څه د پاسه 1 کروڑ ډالره ما آنلاین سیلینګ کړی او په دغه پیسې چې په خیبر پښتونخوا ته راغلي دومره ما ټیکس پی کړی دی. یو هر انډسټري ایریا ته لاړ شه، په هر فیکټرۍ کې به افغانۍ کې یا به شریک وي یا به د افغاني وي. ښار ته لاړ شه، هیوي پلازې، هیوي دوکانونه، هیوي کاروبار هغه به زموږ د افغانان وي. فرست چې دی که نه هغه په خیبر پښتونخوا کې دی. بیا د ده نه وروسته په پنجاب کې په اعظم مارکیټ او په دې فیصل مارکیټ او په دې نورو کې چې دا د کپړو د دیو کاروبارونه روان دي دا ټول د افغانانو دي. خو بدبختانه چې دغه افغان تجاران موږ د سیاست ښکار شوي یو. زما دغه ورونه چې د هغوی 1200 کنټینر مال همدا اوس راغلی په کراچۍ پورټ کې ولاړ دی او په ډیمریج کې به دا خلک دا 1200 کنټینر مال ورته پرېږدي. په ډیمریج کې به دا پرېږدي. تاسو خبره کوئ د ډیمیج والا دی، خو دا تاسو وایئ چې دونه ټیکس ورکړی دی. ما خو دا اورېدلي چې افغانان ټیکس نه ورکوي، زیات کاروبارونه دي د حوالې په ترو کوي. سل پیرې زه ناست شوی یم د ګورنمنټ سره، ډي جي وي آر سره زه ناست شوی یم چې ما لیګلایز که په خپل نامه که زه پاکستان ته ورڅه کول غواړم. سل پیرې سرحد اف چمبر کې زه ناست شوی یم، فضل مقیم صاحب سره ناست شوی یم، فواز صاحب سره ناست شوی یم، پېښور چمبر کې زه ناست شوی یم. دې ټولو ته چې تاسو ودرېږئ را سره، تاسو لیګل شم چې زه ټیکس ورکوم، چې زه لیګل شم زه ټیکس ورکوم، زه اوس هم ټیکس ورکوم. اوس هم پوه شولې قیصر صاحب راشه چې زه تاله وښیم، پوه شولې چې ته زما کوم افغاني ورونه په دې پیوار کارډ باندې استیارن او انټین دا کوم شی چې موږ جوړ کړي پوه شو د ورکوټي دکان په سطح باندې د ورکوټي دکان په سطح ځان ټیکس پاکستان حکومت ته جمع کوم. خو زما کارخانه‌دار زما د فیکټرۍ مالکان هغه په دې پوه شي چې یاره زما سرمایه خوندي شوه، زه سیف شوم. د اکانومي ډیویژن سره زه 100 پیرې کېناستم، سلهاو پیرې زه ناست یم ورسره. هغوی سره باقاعده د 50,000 هغه تاجرانو لیستونه پراته دي پوه شو چې هغوی ټولو ته دا معلومات شته چې یاره رښتیا د پاکستان کې د پاکستان په معیشت کې او د پاکستان په هغې کې د دې پوره لاس دی. خو بدبختانه یو ضد دی، په دواړو ملکونو منځ کې یو ضد روان دی. دا څنګه تاسو دونه ډېرې خبرې چې په کاروبار باندې اوکې کاروبار چې زموږ د افغانستان چې کم خراب شوی دی مین وجه د دې چې کم د میډیا ده که د سیاسي بیانونه دي که د بارډر پالیسي ده؟ یو خو ستاسو د چینل په وساطت سره زه د ټیک ټاکرانو نه او د سوشل میډیا د خلکو نه زه ډېر په عاجزۍ سره ریکویسټ کوم چې د خدای د خاطره ته دغه شی نه لاس والئ، نفرتونه مو پیلاوئ د دواړو ملکونو منځ کې.
واقعي سوشل میډیا ډېر غټ کردار ادا کوي ستاسو طرف نه د پاکستان افغان او بیا خاص کر د افغانستان د سایډ نه هغه خلک چې هغوی په خارج ملکونو کې دي هغوی په خارج ملکونو کې چې دي که نه هغوی چې څه وایي هغه انسانیت هغه اخلاق هغه سپورټ کوي نه اورېدلی شي بیا د پاکستاني ورونو د سایډ نه چې دا کومې خبرې چې دی کوي چې نمک حرام او دا او دا او دا او دا په دې باندې به زموږ زړه ته ډېر زیات دوک رسېږي نه نو څه خبرې خو مونږ هم داسې اورو که نه لکه څنګه تاسو وې مونږ سره بالکل د رونو په شانتې برتاو شوی دی سټارټ نه واله تر اوسه پورې که نه خو ډېر افغانان مونږ دا لیدلي دي چې دلته وخت تیر کي بیا هلته لاړ شي او بیا بجای د دې چې وایي چې یاره مونږ هلته ډېر ښه وخت تیر کړی دی پاکستان پسې کنزل جنډې سیزل دا شیزونه بیا کوي قیصر صاحب ما په خپله ټولو انټرویوانو او پریس کانفرنسونو دې کې مې ویلي دي په پاکستان کې دوه طبقې خلک چې یو ای سی سی دی یو پی او آر دی چې دا پخواني مهاجر دي چلنج مې ورکړی ټولو ته او نن تا ته هم زه دا چلنج درکوم چې ته د پی او آر کارډ هولډر یا د ای سی سی کارډ هولډر چې هغه دلته پاتې شوی او ژوند یې کړی وي د هغه په کرایم کې یا هغه د پاکستان په شان کې یا د پاکستان د جنډې په شان کې یا د سوځولو یا د بې حرمتۍ ثبوت دې راکړه پوه شولې چې څه ته وایې زه یې منم او شته 15 ګوتې مې یو رنګې دي افغانستان کې ډېر قومونه پراته دي ډېر خلک شته داسې خلک شته چې هغه پاکستان سره مینه او محبت لري داسې خلک شته پوه شولې چې هغه پاکستان نه نفرت لري مونږ په خپله چې افغانستان ته ځو څه پوه شولې سل خبرې مونږ پسې کېږي تاسو ته ډېر مشکل مې که نه دلته هم خلک افغانان نه مني زه یم هلته هم خلک دلته هم نه مني هلته هم افغانان نه مني اوس دا کوم خلک چې روان دي دا کوم خلک زموږ چرمن صاحب پوه شولې وزیر سره خبرې کړي چې دې ته هغه ورته مخ اړولی دی پوه شولې چې هغه دی دوی خو په خپله خوښه نه دي راغلي پوه شو په زور یې شړی دا خو زموږ ورونه نه دي خپل کار دی کوي ما تاسو ته وی کنه چې دلته خلک وایي چې دا پاکستانیان دي او الته وي افغانان نه ایکسپټ کوي نه دی قبلې او نه ماوي قبلې الله د خیر وکړي الله د رحم پیښ کې پوه شو چې ګورو چې فیوچر کې به څه کېږي اوس نه یو خبره مونږ چې ډېره زیاته اورو چونکې زه کرایم رپورټینګ کوم نو زیاته زه اورم دا خبره چې په جرمونو کې افغانان ډېر زیات ملوث دي دا پروپاګاندا ده او که حقیقت ده دا قیصر خان بارها ما د اعلی چارواکو ته ویلي دي چې تاسو کله پوه شئ هغه د کرایم رپورټونه د هغه کوئ او د نور کسان نه غواړي پوه شئ په دې کې تاسو دا زموږ د شورا کسان یو کس دوه کس د کس سره وغواړي دا ریکوست ما کړی دی په دې چې پوه شئ په هغه ټیم سره موږ تاسو ته بریفینګ درکو تاسو په دې خبره باندې موږ پریکو صحیح شروع افغانان ته ما مخکې وویل چې دوه قسم افغانان دي یو هغه افغانان دي چې دوی په خپله ورته سینې سي ورکړې ده یا هغه افغانان دي چې هغوی په ویزو راځي دلته کرایم کې چې دی اکثره د هغوی لاسونه وي هغه افغانان چې دلته په سی سی او په پی او آر پراته دي او د هغوی بچي دلته سکونونو کې دي د هغوی کاروبار دلته هغه دی تاسې په چلنج سره وایم پوه شو دي ماته 100 کسه وښیي چې دغه دی 100 کسه نه 50 کسه دې وښیي چې دا په دې کرایم کې د دې پوه شوي لاسو یا دغه مسله وه دا وه موجوده ګورنمنټ چې په افغانستان کې کم دی نو خو بار وایي که نه چې تاسو راشئ هلته څه داسې څه پروجیکټ شته غټ چې مطلب نوم یې څوک اخیستی شي چې یاره یو پلان دا پروجیکټ چې کم دی دا هلته روان دی قیصر خان یو داسې دي چې پروجیکټس یې هلته روانې دي سرکونو یا د دې نورو پوه شولې خو هغه دې اکثره چې دی که نه نمایندګانو سره یا ان جی او سره یا ملکونو سره د هغوی چې کوم قرارداد کوي په هغې سطحه باندې دی داسې غټه سطحه باندې پوه شولې هلته کار نه دی شوی بغیر د کوشتیپۍ کانال نه د کوشتیپۍ کانال نه داسې په هغې باندې غټه سطحه باندې کار نشته یا که دوکه کارونه شته هغوی هم پوه شولې د دنیا تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پېژندلی دنیاوالو د خوا نه ورته مشکلات دي خاص کر دا اوس پوه شولې چې د امریکې سره د کوم تعلقات د باګرام په حساب باندې خراب شو نو دنیا اوس ټول د امریکې غلام دی دنیا ټول د امریکې غلام دی اوس چې امریکې چاته کوم ډول وایي دنیاوال ورته هماغسې ګډېږي یوازې طالبان او یوازې ایران زه ګورم په عالم اسلام کې ګورم او په دنیاوالو کې ګورم چې پوه شوې د امریکې خبره نه مني ریجکټ کوي او نه ورسره هغه کوي او چې دا پوه شو د اقتصادي پابندیانو پې وي
په رسمیت نه پیژندل وي نو هغوی به څنګه ګروت وکړي او څنګه به ترقي وکړي. بیا هم چې څه هغوی لګیا دي یا کوي که نه هغوی د خپل هغوی خدمت دی. اوس چې څنګه د وزیر داخله بیان ورکړی و دی نه مخکې چې کوم صوبایي ګورنمنټ و هغې خو مطلب دا خو پیله نه پنجاب نه بلا افغانان راغلل څه دلته ایسار شو څه خپل ملک ته لاړل. اوس بیا وزیر داخله چې یو څو ورځې وړاندې بیان ورکړی و دې نه پس کم قسم افغانان دي چې د هغې ګرفتاریانې زیاتې کېږي؟ فی الحال چې دی په پېښور کې چې دی د ټولو افغانانو ګرفتاریانې روانې دي. که ای سی سی دی که پیوار دی داسې کسان پکې شته چې هغوی خارج ته روان دي یونیسیار سره کیسونه پراته دي هغوی هم نیسي پوه شولی دي ډیپورټ کوي او بارډر پاس کوي. که د خیال کړی څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې حاکم کې چې کوم وهل کوم ټکول کوم بېعزتي چې کړې ده دا وڅه پیدا کوي؟ دا نفرت پیدا کوي. دا څه پیدا کوي؟ بېاعتمادي پیدا کوي. دغه بېاعتمادي یوازې د دې د سایډ نه دی دا د افغانستان د ګورنمنټ د سایډ نه هم دی. زه ستاسو د چینل په وساطت په افغانستان ګورنمنټ باندې دا اواز هم کوم چې تاسو دواړه پوه شئ د اسلامي ملکونه هستئ ورونه هستئ همسایګان هستئ یو بل باندې زموږ او ستاسو حقوق دي زموږ خادیانې دي پوه شولې باید په دې 100 شلو 150 څلوېښتو امبولانسونو په دې موږ ونه ولېږو. هېڅکله په قرآن کې د آیات دی چې الله په خپله فرمایلی دی چې کافر ستا دوست نشي کېدی. صحیح دی د پاکستان سره ستاسو نن پوه تعلقات خراب دی امارت اسلامي خو تاسو ته انډیا هم غېږه خلاصه کړه تاسو ته نور ملکونه خو نه دا تاسو خپل یو سوچ وکړئ. دا نه چې زه پوه شولې ما تا ته مخکې وویل چې زه یو سپینه خبره وکړو په موږ بیا بلیم لګېږي چې والا دا دی دا دی. نه زه انشاءالله چې دا کومې خبرې چې کوم دا په چلنج سره ثابتوم یې ورله دا په چلنج سره ثابتوم بیا هم زه د پاکستان د عوامو د پاکستان د حکومت د ټولو زه مشکور یم دې ته زه خراج تحسین پیش کوم او دغه کوم څو دا 3-4 ورځې چې کېږي دا کومه لانجه چې جوړه کړې ده د افغانانو سره باید د صلح رحمۍ نه کار والي داسې صلح رحمۍ نه چې د ژمي موسم دی افغانستان کې سخته یخني روانه ده داسې یخني ده چې بې اندازې ستاسو په علم کې به وي څو ورځې مخکې یو ماشوم یوه کډه د کوټې نه روانو او هغه ماشوم د مور په غېږ کې وفات شو د یخنۍ د وجې نه. دا چې اوس لاړ شي افغانستان ته دا به پاکستان ته څه نظریه ولري؟ څنګه چې صدر صاحب تاسو خبره وکړه چې دا ګرفتاریانې زیاتې شوي دي 100 ورځې وړاندې هم د کابلې تاڼې پولیس چې کوم دي دغسې په چوکیدګار کې چې کوم افغانان دوکاندارانو هغې د دوکانونو نه بوتلي اکثر بیا دا ظلم خو شروع دی خو اکثر بیا افغانانو نه موږ اورو چې یاره پیسې رانه واغشتې پرېښوستو داسې خو دا که سل پېرې پوه شي سی پي صاحب دې ته اډر وکړي که نه چې تاسو به پیسې نه اخلئ که سل پېرې جي پي صاحب ووایي پوه شو چې تاسو به پیسې نه اخلئ هغوی خپل هغه دا پیسې داسې دی که نه چې هغې ته هېڅ حکم نشي ټینګېدی خامخا به یې اخلي پوه شولې او که څوک وایي چې ما نه دی اخیستی ما سره ډېر ثبوتونه دي په وخت ضرورت هغه به انشاءالله زه پیش کوم هم ورته او چې کله یو وار سی پي صاحب سره او جي پي صاحب سره دوی سره کښېنم پوه شولې او دغه خبره وزیر اعلی صاحب سره د ټولو سره موږ کوشش کوو چې په ټیبل ټاک باندې دغه مسله ختمه شي او په مینه او محبت رخصت شو دا 45 کاله 40 کاله مو ساتلو ځایونه هم راکړه راته کیمپونه هم جوړ کړه راته بجلیان هم راکړې راته ټرانسپورټ سیسټمونه هم وکړو دوکانونه پوه شولې هر شی خو موږ افغانان همتناکه یو موږ په کار په دې شیونو باندې شرمېږو نه موږ خپل همت کړی دی موږ خپل انویسټمنټ کړی موږ بر افغانستان کې دا کوم اکثره خلک چې اوس وایي که نه چې افغانان دا پیسې په پاکستان کې پیدا کړي صحیح دی په پاکستان کې پیدا کړي خو هلته خپل پلار هډوکي هم خرڅې کړي جایدادونه هم خرڅې کړي دي بر افغانستان کې هغه پیسې هم دې خوا راغلي په هغه پیسو باندې هم کاروبار کړی دی نو انشاءالله پوه شولې دغه مسله ستاسو د چینل په وساطت سره په ټول اعلی چارواکو باندې د اواز کومه چې د فهم تفهیم نه کار والی د مینه محبت نه کار والی د صلح او برادرۍ نه کار والی موږ افغان مهاجرین افغان تاجران د سیاست ښکار کوئ بالکل اسې تاسو څنګه چې تاسو وایئ چې الامن خو شته که فرض کو کاروبار هم سټارټ شي او کاروبار خو زه یم چې هله سټارټېږي چې کله افغانان هلته لاړ شي دوی به بیا ټول هلته تلل غواړي چې کله امن وي او کله کاروبار سټارټ شي او د زمونږ هغه کوم حقوق چې دي که نه د تاجرانو زمونږ د شورا څه ملګري لاړ دي او 20 نکاتي جنډې هغوی ته ایښې دي امارت اسلامي د حکومت ته او د هغوی نه څه پوه شولې شیونه غوښتي دي
هغوی ورته حاضر شوي دي. اوس چې ته ځې افغانستان ته کارخانهدار وړې هغوی ته څه شی پکار دی؟ یو صنعتي شارک پکار دی. هغې ته څه پکار دي؟ بجلي پکار دی. هغې ته څه پکار دي؟ سړکونه پکار دي. هغې ته څه پکار دی؟ اوبه پکار دي. او هغوی وایي چې دا زموږ د وس نه، زموږ د وس نه. درکوو ژبه کوي او واپس اپو کوي. لکه چې څنګه دا اوس وویل چې موږ 80 کیمپونه د مهاجرو لپاره جوړ کړي. په دې 80 کیمپونو کې ته یو کیمپ ماته وښه چې یو شټر یې تر اوسه پورې چاته ورکړی. مطلب دا صرف کاغذي خبرې دي، بیانونه دي صرف. صدر صاحب دا اوس کوم سیکشن دی دا د کوم مطلب تاسو نه چې کوم تاسو کوو نو دا غي جواب براله صرف یو لفظ کې راکوي. افغانستان چې کومې صوبې دي نو خو بلا شي دي په دې کې کابل، ننګرهار او خوست درې وانو کې تاسو کومه خوخه؟ ننګرهار خو زما د پلار او د نیکه پیدایش ځای دی. دا خو مې خوښ وخت دی. خو کابل مې خوښ دی. وجه یو خدا دی چې کابل کې ټول کاروباري خلک پراته دي. د هغې هغه کوم هوا، موسم، دا شیونه پوه شولې هلته ډېر ښایسته دی، پرامن دی پوه شولې. د دې د وجې نه هغه کابل مې خوښ دی. سیکیورټي سیسټم او په هغې باندې هغه دی. په افغانستان کې چې کوم سابقه لیډران پاتې شوي دي لکه اشرف غني، کرزی، ډاکټر نجیب، دې درې وانو کې مو پسندیده کوم یو دی؟ د ټولو نه خو پسندیده پوه شولې زموږ ملا عمر صاحب و. ورپسې چې دی بیا ډاکټر صاحب اشرف غني دی. په دې چې ملا عمر صاحب یو خدا دی پوه شولې چې هغه د اسلام داعي او شریعت او قرآن او د هغې نافظولو دا شیونه پوه شولې. هغه اشرف غني چې د وطن سره یې مینه وه، د ځوانانو سره یې مینه وه، وطن سره خیانت نه دی کړی، وطن یې خرڅ کړی نه دی پوه شولې. نو هغه د یو دیکتاتور او د پروفیسر په هغې باندې پوه شولې. د هغې دا کوم کارونه او کوم هغه چې وکړه هغه پوه شولې هم موږ به شي. افغانستان کې کوم ښار مو خوښ دی؟ مو خو لیدلی نه دی. جی هرات مو خوښ دی. هرات ښار هرات څه داسې خبره ده چې په هغې وجې باندې یو ټول دي تعلیم یافته دي. هغوی د جنګ، د لانجې، د کانجې د دې شیونو نه پوه شولې ټول لرې ساتي. بل د بزنس پوه شولې یو سنټر دی هغه پوه شولې. نو هغوی ډېر په مینه نرم خلک دي، ډېر زیات نرم. پوره افغانستان کې سخت خلک د کوم ځای دي؟ پوره افغانستان کې سخت خلک زموږ پښتانه دي. اچھا سخت چې دي زموږ پښتانه دي پوه شولې. او بیا چې د خدای وساته د هلمندیانو نه، د قندهاریانو نه پوه شولې. دا زموږ افغانستان کې چې د پاکستان او د هغې معامله جوړېږي نه، دا د دې د وجې نه جوړېږي که نه هغوی د بل چا نه مني. سر صاحب د افغانستان مشهور خوراک څه دی او ستاسو څه خوښ دي؟ د افغانستان مشهور خوراکونه چې دي پوه شولې هغه خو زیات دي، خو زیاتره چې دی پوه شولې قابلي پلو دی، منتو دی پوه شولې. او بیا چې داسې ګیدرینګ وشي هغه وشي نو هغې کې بیا پوه شو دي یو قسم ګډان هغه کوي د پسونه هغوی علالۍ او د هغې نه قسمه قسم پوه شولې ډشونه او دا شیونه پوه شولې هغه کوي. خو زیاتره بیا د هغې خپل یو ذایقه او خپل یو هغه دی د هغې بیا سر صاحب ودونه دې څو کړي دي؟ ودونه خو مې یاره چې کوم ښکاره دي هغه ووایه. تا والا داسې راواخېست لکه چې کور کې راته لانجه ګوري. نو ولې پټ واده نشته؟ پوه شولې ښکاره خو فلحال یو دی. فلحال او فلحال پټ خو نشته. نو نه بابي به دا پروګرام ګوري خامخا ګوري که نه پوه شوې. زه خو وایم چې ته ما لانجې ګورې که نه. نو زه خو رښتیا خبره راکړې. یو دی واده مې یو دی ودونه مې یو. بچي مو څو دي؟ بچي مې مال د خدای 9 بچي دي. 9 بچي دي ماشاءالله. غټ پکې څو نه دی ورکوټې پکې څه نه؟ نو مشر چې دی پوه شولې زما لورکی دی، ورپسې بیا نور زامن دي، بیا کشران نور هغه دي. واده شوي پکې شته؟ او یو مشر زوی مې واده کړی دی او مشر لوره مې چې دی هغه هم واده شوی. سینګرانو کې داسې څوک وخت دي؟ سینګران خو ډېر دي پوه شولې. او خو بیا هغه محلي سینګران چې پخواني سینګران وو پوه شولې او اکثره بعض ټایم که داسې ټایم میلاویږي پوه شولې نو د منور استاد او نواب استاد د هغوی پوه شولې د سهاره خبره په هغه یې پوه شولې. دا پاکستاني سینګرانو؟ نه د افغاني سینګرانو دي. پاکستاني سینګرانو کې د څوک خاص چې دی که نه دا د ملنګ جان شیرونه ویلي. پاکستاني سینګرانو کې څوک خوښ دي؟ او پاکستاني سینګران هم خوښ هغه دي پوه شولې ښه دي دا ټول پوه شولې. او څه اوس لاړ دي او څه اوس دلته دي. خو اکثره چې زیات چې دی پوه شولې په خپله به ذکرم خان هغه لږ لږ اورم. هغه کومه ګانه داسې ډېره مشهوره ده خوښه ده ستا چې ستا خوښه یې؟
دا غي باندې وغه نتیجه کیږي هغه هم داسې مطلب دا چې متنازع شانتي کنه بابي نه د خوغه او ستا خوغه نه زما خوغه ان شاء الله کرم خان سندري فلمونه چرته ګوري چې فارغ ټایم مې شي نه فلمونه دا شي نه ها تاسو څه کاروبار کوئ زما خپل کاروبار دی د سونې کاروبار دی زما خپل کاروبار چې دی پوه شولې د ټایرونو د سپیر پارټ د دې کاروبار دی او ورسره چې دی پوه شو د کرنسیانو د هغې پوه شولې تاسو داسې دا منډې تړم کوئ دا څنګه کولو تاسو خبرې مو کې چېرته پولیس ګرفتار کړي تاسو په خپله یاره یو ځل نیمځلې ګرفتار کړی یم ګرفتار کړی یم پوه شولې خو بیا چې تاڼې ته لاړ یو هغه په خپل سرنیم ګرفتار کړی هغه چې کله د مظلوم سړي نه ما دفاع کړې ده او ما یو څه د دې هغه ناقصه کارکردګي هغې ته مې اشاره کړې ده نو د هغې د وجې نه پوه شولې هغه کړی یم یو پیره په بورډ بازار کې یو اپریشن او هغې کې آرمي مو او ایسي مو او دیو نو زمونږ یو صدر دی چې هغه سیک دی اقلیتي ورور سره هغه لري اقلیتي ورونه دي پوه شولې نو د هغې په سر ما دې سره ریزن وکړ چې ریزن مې وکړ نو بیا دې بیا زه یې ګرفتار کړم تاڼې ته ویوړم بعد هغې نه به ډي صاحب کور د ودانې پوه شولې هغوی دوی پکې راغلل په ټیبل ټاک باندې هغه مسله بیا زموږ ټول ختم شو صدران هم ټول راخوش شو دغه یو ځل زوالات ته لاړم هغه هم څنګه لاړم چې کله هلته لاړم پوه شولې نو کوم ایسي چې و هغه وویل چې دا صدر تاسو پوه شولې حوالات کې واچوئ نو ما ورته چې ګوره دا صدر که ته حوالات کې واچوې دا زموږ بېعزتي ده نو زما کابینه کې به تقریبا 120 کسه صدران نایب صدران او جنرال سکرټریان دي مال چې دا ټول به موږ د حوالات ته ځو نه نوځئ که نه بس موږ ټول ننوتو ورسره هغه یو صدر سره ټول ننوتو دننه لاکه مو پوه شولې ځان پسې بند کړ بیا یو ډي سي پي و پوه شولې الله د هغې سره هم ښه وکړي ښایسته احسان شاه خان و نو هغه و پوه شولې او ایس ایچ او بیا اے سي او ډي سي او هغوی راغلل بیا بازارونه د پېښور ټول راپسې بند شو نو په هغې کې بیا زه شاهد خان تاجر انصاف ملک صاحب میرالهي او ظفر خټک او عبدالله خان او نصیر حاجي افضل حاجي دا څومره پوه شو یونیونونه چې پېښور کې و دا ټول به شو بازارونه راپسې بند شو هغوی بیا راغله ما ته چې راغلو نو خبره بیا موږ په ټیبل ټاک باندې ختمه افغانانو ته څه پیغام ورکوئ او پاکستانیانو ته څه پیغام افغانانو ته دا پیغام ورکوم چې په ارام نه اوسېږئ په مینه په محبت په اجارې سره پوه شولې خپله زندګي دا ترسره کوي پاکستانیانو دا پیغام دی زموږ ورونه استئ که موږ دلته وو هم زموږ ورونه استئ که موږ بره وو هم زموږ ورونه استئ د رزق مسلې دي کومه شپه چې الله موږ ته دلته لیکلی وي هغه به دلته موږ تېرو چې دلته زموږ د رزق مسله ختمه شوه رزق هم ختم شو خپل وطن ته به لاړ شو خو کوشش وکړئ چې مینه خپور کړئ اتفاق خپور کړئ اتحاد خپور کړئ نفرتونه مه خپروئ د سوشل میډیا د لارې یا د ټیک ټاکو د لارې صرف د خپل د لایکس د کمنټس د فالوور د خاطره د دوو ملکونو او د دوو پښتنو د دوو قومونو ترمنځ نفرتونه مو پیلاوئ زموږ چې کم کرایم کہانی چینل دی او کیسر خان پوډکاسټ دی دې حوالې سره څه وایي دا خو موږ خو ستا فریم یو داسې ستا فریم یو که نه چې دا کوم حقیقته خبره چې دی هغه ته کې یو نور چینل والا د ما نه خفه کېږي نورونه د ما نه خفه شي د هغې پروف را سره هم شته ما څه انټرویوانې ورکړي دي پوه شولې او څه معاملې مې اجاګر کړي دي هغه زما انټرویوانې مخکې خلکو ته ایښي دي او د هغې نه پیسې اخیستي تا کې هغه خاصیت نشته ته په خپله هم د معاشرې د خاطره کار کوې د اصلاح د خاطره کار کوې ستا ذاتي دښمني چا سره نشته دی ته چې څه کوې د الله د رضا د خاطره د پاکستان د بقا د خاطره د مسلمان د بقا د خاطره په دغه وجه یوازې زما نه زما د ټولو افغانانو ته خوښي او موږ تا ته خراج تحسین پیش کوو ستا دغه کوم چینل یا ستا د کوم سټوریان یا ستا کوم کهانیان چې دي دا موږ ټول ګورو او د زړه نه ګورو او د زړه درته دعا غواړي دا اوس چې ته پوه شوې دغه یوه ګنټه د افغان مهاجرینو یا د تاڼو چې دا کومې مسلې د افغان مهاجرینو سره یا تاجرانو سره یا د دکاندارانو نه چې چوکیادګار نه او د نورو ځایونو دکانداران پوه شو دي ټول اوچت کړه دا د څه لپاره کوي الله د رضا د خاطر چې د افغان مهاجرینو سره زیاتی ونه شي کنه ورونه موږ ګڼي کنه او په دې ان شاء الله چې پوه شو موږ ستاسو شکرګزار یو ته د خیر اجر تحسین پیش کوو ستاسو چینل والا او د ټولو ته د ستانه نیولې د مشرتابه نه نیولې تر کشرتابه ټولو پورې الله دې آباد لري نقیب باچا صاحب
ډیره مهرباني یو جهان مننه پراتلو باندې ډیره مهرباني زه ډیر مشکور یم پرسنل او د حبیب چې کوم زموږ مرګره دي موږ دواړو طرف نه موږ ډیر مشکور یو تاسو چې ګرانو کتونکو تاسو چې کوم خبره وره دي دین علاوه که تاسو په ذهن کې داسې راځي چې موږ په نیکسټ پودکاسټ کې څوک راغواړو نو تاسو په کمنټس کې موږ ته اغم ویل شي زموږ موجوده کم پودکاسټ چې په هغه باندې تاسو موږ ته کمنټس کول شي ډیره مننه چې تاسو موږ له دومره ټایم راکو ان شاء الله بل پودکاسټ کې به تاسو سره ملاقات کیږي